السلام علیکم. باینانس ته به موږ ډالر څنګه راغواړو؟ نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته سټیپ بای سټیپ طریقه ښیم چې باینانس ته به موږ ډالر څنګه اچو او هغه به بیا وباسو څنګه په ایزي پیسه جی اس کیش باندې. نو راځئ دا ویډیو زموږ سره اخره پورې وګورئ. زه به تاسو ته په دې ویډیو کې سټیپ بای سټیپ طریقه ښیم څنګه چې تاسو ته موږ پیلنۍ ویډیو، دویمه ویډیو، دغه شان درېمه ویډیو د باینانس په باره کې په دې کې موږ خپلې پیسې هم اچولی شو او په هغې باندې موږ پیسې هم ګټلی شو. نو راځئ زه تاسو ته نن ښیم چې موږ به باینانس ته ډالر څنګه ورچو او هغه به بیا وباسو څنګه په ایزي پیسه جی اس کیش باندې. خو که چېرته تاسو زموږ په چینل باندې نه وي نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او که چېرته تاسو زموږ دا ویډیو په فیسبوک کې ګورئ نو پیج فالو کړئ او ویډیو شیر کړئ مخې ته د ملګرو سره. نو راځئ د موبایل سکرین ته. دلته به تاسو په خپل موبایل کې باینانس اوپن کړئ. باینانس چې کله اوپن کړئ دلته به تاسو سره داسې قسمه انټرفیس راشي. نو دلته به تاسو چې کوم ډالر یا به تاسو ته دلته شو شي. نو زما سره تقریبا 1400 ډالر دي. په دې کې به زه تاسو ته ښیم چې دې ته به موږ د ډالر څنګه راغواړو او هغه به بیا وباسو څنګه په ایزي پیسه جی اس کیش باندې او په دې کې به بیا پیسې موږ څنګه ګټو. تاسو ته لیکلي ایډ فنډز، نو په دې باندې به کلیک کړئ. په دې باندې چې کله کلیک کړئ نو دلته به تاسو ته لیکلي لاندې ډیپوزیټ کریپټو، نو په دې باندې به کلیک کړئ. په دې باندې چې کله کلیک کړئ نو دلته به تاسو ته لیکلي پی کې آر، په دې باندې به کلیک کړئ. په دې باندې چې کله کلیک کړئ نو دلته به تاسو ته لیکلي لاندې کنټینیو، په دې باندې به کلیک کړئ. بس تاسو سره داسې قسمه انټرفیس راشي. دلته به لیکلي بای او سیل، نو دلته به تاسو ته لاندې لیکلي اماونټ، په دې باندې به کلیک کړئ. په دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو تاسو د څومره روپو ډالر اخیستل غواړئ. فار ایگزامپل زه د 1000 روپو اخیستل غواړم. دلته به تاسو په دې ځای کې 1000 ولیکئ. کانفرم، په دې باندې به کلیک کړئ. په دې باندې چې کله کلیک کړئ دلته به لیکلي په دې ځای کې پیمنټ، په دې باندې به کلیک کړئ. دلته به لیکلي تاسو ته ایزي پیسه، داشان بینک اکاونټ، میزان بینک، تاسو بینک اکاونټ یا ایزي پیسه. نو دلته به ایزي پیسه سلیکټ کوم چې تاسو سره روپۍ په څه شي کې. دلته به زه ایزي پیسه کنفرم، په دې باندې به کلیک کړئ. په دې باندې چې کله کلیک کړئ نو دلته به تاسو د خوښې چې تاسو چا نه ډالر اخیستل غواړئ تاسو اخیستی شئ. فار ایگزامپل دا یو کس دی نو زه د ده نه ډالر اخیستل غواړم. نو دلته به تاسو په دې بای باندې به کلیک کړئ. په بای باندې چې کله کلیک کړئ دلته به تاسو لیکلي لاندې پلس آرډر، په دې باندې به کلیک کړئ. دا زه تاسو ته ځکه شارټ طریقه ښیم چې تاسو ویډیو اخره پورې وګورئ او تاسو په ویډیو باندې ځان پوه کړئ. نو دلته به تاسو ته لیکلي په دې ځای کې پیمنټ ډیټیلز، په دې باندې به کلیک کړئ. په دې باندې چې کله کلیک کړئ نو دا به نیکسټ کړئ. دوباره به بیا دلته تاسو لیکلي اوکې، په دې باندې به کلیک کړئ. په دې باندې چې کله کلیک کړئ نو دلته به تاسو ته لیکلي اپلوډ پیمنټ پروف، نو هغه ته به چې کوم دی نو تاسو چې کوم دی نو دلته تاسو ته لیکلي دي فول نیم قدیر شاه دی. تقریبا نمبر به تاسو د دې ځای نه کاپي کړئ. دا نمبر چې تاسو کله کاپي کړئ نو دلته به تاسو د خپل ایزي پیسه نه دته 1000 روپۍ سینډ کړئ. نو دی به تاسو ته هغه 1000 روپۍ چې تاسو کله سینډ کړئ نو د هغې نه به تاسو سکرین شاټ والی، سکرین شاټ به دته ور سینډ کړئ او دلته به تاسو اپلوډ پیمنټ، په دې باندې به کلیک کړئ پروف باندې. نو دلته به تاسو هغه سکرین شاټ هغه ته لاړ شي. نو دلته تاسو د ټیم درکړی تقریبا 15 منټه. دې کې به تاسو ته چې کوم دی نو هغه د 1000 روپو ډالر تاسو ته راسینډ کړي. ډېر په اسانه باندې تاسو په دې کې ډالر اخیستی شئ. په دغه طریقه باندې که تاسو وایئ چې یاره موږ سره ډالر ډېر دي اوس موږ سیل کوو او ایزي پیسه جی اس کیش ته روپۍ وباسو، باره دلته راشئ. دا به زه کینسل کړم. نو دلته به تاسو ته په دې ځای کې لیکلي سیل، په دې باندې به کلیک کړئ. په دې باندې چې کله کلیک نو دلته تاسو ته لیکلي دلته په 287 باندې تاسو ډالر خرڅولی شئ. نو دلته به تاسو په دې سیل باندې کلیک کړئ. سیل باندې چې کله کلیک کړئ نو دلته به تاسو په دې ځای کې ایزي پیسه کوم نمبر چې دی بس تاسو دلته یي. نو دلته به تاسو ته په دې ځای کې روپۍ لیکلي چې تاسو د څومره روپو ډالر خرڅول غواړئ. فار ایگزامپل زه د 5000 خرڅول غواړم نو په دې ځای کې تاسو ولیکئ. دلته به تاسو په دې پلس آرډر باندې به کلیک کړئ. د پلس آرډر باندې چې کله تاسو کلیک کړئ په دغه طریقه باندې به تاسو چې کوم کس باندې یو اس ټي ډي خرڅوئ هغه بس تاسو دا نمبر کاپي کړئ. تاسو ایزي پیسه ته به چې تاسو کمې 15000 روپۍ دی هغه تاسو ته دلته راسینډ کړي. نو په دغه طریقه باندې تاسو د دې نه ښه په اسانه سره پیسې ویستی هم شئ او اچودی پکې هم شئ. نو دلته به تاسو دوباره بیک راشئ او دوباره به بیک راشئ. نو دلته زما سره تقریبا 14 ډالر دي. نو په دې باندې زه تاسو غواړئ چې یاره په دې باندې موږ پیسې وګټو. نو دلته که تاسو کم کوین اخیستل غواړئ نو دلته به تاسو په هغې باندې کلیک کړئ. فار ایگزامپل زه په بي ټي سي باندې زه به په دې باندې کلیک کړم. په دې باندې چې تاسو کله کلیک کړئ دلته به تاسو ته د دې شو شي. نو دلته به تاسو په دې بای او دلته به تاسو لیکلي بای سیل، نو په دې بای باندې به کلیک کړئ. په بای باندې چې کله کلیک کړئ نو دلته به تاسو سره په سپاټ کې چې کوم تاسو سره کومې ډالر دي په هغې باندې تاسو ټریډ کولی شئ. نو به څنګه کوئ دلته به تاسو ته لیکلي اماونټ بي ټي سي، په دې باندې به کلیک کړئ. تاسو چې څومره لګول غواړئ بي ټي سي کوین اخیستل غواړئ نو دلته به تاسو همرا سلیکټ کړئ. فار ایگزامپل 50 یا دغه رنګې 100 ډالر دلته به تاسو په دې بي ټي سي بای بي ټي سي باندې به کلیک کړئ. نو په دې باندې چې کله کلیک کړئ نو ستاسو آرډر به کمپلیټ شي. نو په دغه طریقه باندې تاسو د دې نه پیسې هم ګټلی شئ.
نو په دغه طریقه باندې تاسو په باینانس ته پیسې راچودی هم شئ ډېر په اسانه او ایستلی دې هم شئ. نو په دغه طریقه باندې موږ باینانس ته ډالر اچودی شو او ویستی ته هم شو په ایزي پیسه جیس کیش باندې. تاسو ته ما په دې ویډیو کې سټیپ بای سټیپ طریقه وښوده. که چېرته په تاسو پې نه پوه شوي نو ویډیو دوباره بیا وګورئ او ویډیو د سره لایک هم کړئ.